نظر په غرونو مې پرلې دی جانانا ګرده چکر دی جانانا ګرده چکر دی جانانا. السلام علیکم د سلو پښتونخوا ګرانو لیدونکو، زه جاوید ملنګ یم او دا مهال د بردیر واړی سره په 100 کیلومتره فاصله کې ډېر ښکلی او ښایسته ځای کاکړ ټاپ ته راغلي. قدرمندو لیدونکو، دلته ګڼ شمېر سیلګري راغلي دي. د موسیقۍ یو بنډار یې را جوړ کړی دی. تاسو به په بیکګراونډ کې د موسیقۍ غږونه هم اورئ او دلته به پخلی کوي. دلته چې کومه ملګري راغلي دي د هغو سره به د دې ښکلي سپاټ په اړه باندې خبرې کوو. راسره اوسئ. زما ډاکټر فهیم الله نوم دی او زما تعلق هم د دې کلي کاکړ سره دی. نو کاکړ ټاپ چې دی دا ډېر زیات ښکلی ځای دی. په لږه فاصله کې د واړی نه د دې شان ښایسته ځای چې کومه دی هغه په داسې نشته. زه د دې نه مخکې چې کومه دی ډېر زیات ګرځېدلی یم. هایکینګ چې کومه دی زما یو ډېر زیات ښه مشغله ده. مختلف پلیکس چې کومه دی هغه موږ ډسکور کړي دي، لکه مطلب سوات کې، کالام کې، دیر او د سوات په دې غرونو باندې ډېر لیک سي، سیدګۍ، زمیس، پریستان، پری لیک، سپین خوړ لیک او کنډول لیک، ډېر زیات لیکس چې کومه دی هغه موږ کتلي دي. نو دا ځای داسې دی که نه چې ډېر زیات ښکلی ځای دی، نږدې دی، په اسانه راتلی کېږي. نن سبا چونکې خلکو څه وخت کم وي، اختر 2-3 ورځې چوټیانې، نو په هغې کې خلک وایي چې یاره داسې ځای ته لاړی چې مطلب یو ښه ښکلی پیسفول ماحول وي، دا یو ښکلی قدرتي ماحول وي، داسې یو ښکلی بنډار پکې سړی جوړولی شي. نو ټول نه ښکلی ځای چې کوم دی کاکړ ټاپ دی، ځکه چې دا د واړۍ نه ډېر نږدې فاصله باندې دی او ډېر انتهایي ښکلی ځای دی. نو زه تاسو ټولو ته خاص کوم چې راشئ، د دې ځای ویزټ وکړئ. نو تاسو ته به یو راتله په اسانه باندې ماحول به انجوای کوئ او ډېر یو ښکلی بنډار به ستاسو را جوړ شي. جاوید ملنګ صاحب ډېره مننه. ناصر زاده مې نوم دی، تعلق مې د بردیر اوشیرۍ درې جبر سره دی. یقینا په اولني ځل باندې راغلی یم. د کاکړ ټاپ یو ډېر ښکلی ځای دی. زما خو ذاتي ډېر زیات خوښ شو، ولې که موږ وګورو هر طرف ته شنې شنې ونې دي، دغه شانتې دښتې هم پکې دي او ښکلي مناظر دي. یقینا چې دلته راشي یو پرسکونه ماحول دی، ورسره موسم چې دی نو هغه هم ډېر زیات خوشګوار دی، هغه شور او دغه هم نشته دی. نو په دې وجه باندې چې سړی راشي د هغه روح چې کوم دی هغه خوشحالېږي. هر طرف ته چې موږ وګورو نو بس شنه شنه ونې دي او دنګې دنګې ونې دي. د هغې په وجه باندې انسان چې کوم دی نو د هغه روح خامخا په داسې ځای کې خوشحالېږي. موږ هم د ملګرو سره راغلي یو، دلته لوکل موسیقي چې کومه ده هغه هم انجوای کړله، ښه خوراکونه هم وکړله او ورسره د دې ځای کوم ښایست چې دی هغه هم انجوای کړو. څومره زمونږ چې کوم کتونکي دي هغوی ته هم مونږ وایو چې دا د واړۍ نه په لږه فاصله کې دی، یو ځل خو خامخا راشئ دا ځای هم وګورئ. زه انجینیر اسدالله یم، د خپل لوکل کاکړ سره تعلق لرونکی یم او دا زمونږ خپل علاقه ده کاکړ ټاپ چې د واړۍ نه تقریبا 10-12 کیلومتر باندې پرته ده او په لوکل چې کوم ټورست سپاټ دی ټول نه ایزیلی اکسیسیبل ځای چې دی هغه هم دا ځای دی. که څوک هم راتلل غواړي دا نږدې ځای دی، ډېر ایزیلی په واړۍ نه تاسو راتلی شئ. خو مین مسله لږ د روډ ده. ویډز کې زه په خپل ویډز کې راغلی یم، خو بیا هم لږ د بارانونو روډ خراب کړی دی. نو زما چې کوم پولیټیکل MPA MNA دي هغو ته زما دا خواست دی چې هغې باندې لږ کار وکړي. نو کومه چې ګنټې لاره ده دا به نیمه ګنټه ته راشي. موږ خو راغلي یو کاکړ ټاپ ته او دلته کې موږ وایو چې بس فلسفور به مناو کړو او بس ښې غزلې به وکړو او بیا به د خلکو ته د مینهوالو ته موږ لکه ځان شو کړو. او میوزیک موږ د 35 کالو نه میوزیک کې موږ مصروف یو. زه خو خپل ځانې خود په دې کې هر شی غږوم، هر ساز غږوم او جیاو هارمونیم ده او که رباب دی که ستار دی وغیره ستار کنارټ سکسیفون ارګن پیانو دا سب کچھ غږوم.